نو موږ ته یا د لوبو میاشت جوړه کړي یا د خوبونو میاشت هم ته جوړه کړي او یا هم ته د خوراکونو میاشت جوړه کړي. د خوراکونو میاشت ماښام کې چې دی نو دا قسم خوراکونه به تیارو چې په لوښي انځلو باندې بیا زمونږ زنانه غریبانان ستړي شي، د هغې نه هغه تراویح پاتې شي ځکه ستړي شي کارونه. اول د پخلي 5-6 قسمه پخلی کوي، یو پخلی کوي او بل پخلی کوي، چې ماسپښین یې شروع کړي د ماښامه پورې هیله غریبانان پخلي نه وزګاري شي. بیا د ماښام مونځ څه په منډه باندې کړی، بیا د هغې دپاره هغه لوښي موښي وینځي او د پشمني دپاره تیاری. پشمني کې راپاڅېږي بیا هغې د خوراکونو هغه انتظامي نو سهار مونځ څه په منډه باندې کړی او بیا لوښي موښي وینځي نو غریبانانو نه عبادتونه ټول لاړه. اگر چې هغې ته به الله رب العزت اجر ورکوي د دې خاوندانو په خدمت باندې اجر به ورکوي، خو چې دا عبادت یې کړی نو لږ نور ثواب به هغې ته میلاو شوی وی. داسې ډېر تکلیفونه او تکلفات په دې روژه کې کول پکار نه دي. کله مونږ روژه نیولي دې ته وګورئ که نه سړی حیران شي چې مونږ د عبادت نه څه شی جوړ کړی. روژه م نیولي نو چې کله ماښام روژه ماته کړو نو مونږ د خوراک دپاره بیا څه کوو، د ماښام مونځ مونږ پرېږدو، جمع پرېږدو. کېدای شي ستاسو جومات خو به ډک وي، دلته به خلک ډېر وي. عام طور چې په جوماتونو کې مونږ ګورو نو خلکو توره کړې ده، غذا لتلي وو، ستړي شوي دي، اوس خوراک ته پرېوتل او بې درېغه خوراک کوي او لګیا او جمع ته لاړه شي. لکه دا خو عبادت دی، دا خو څه د خوراک دپاره په تا باندې پابندي نه ولګېدلې چې ته خوراک مه کوه، اوس ورته ولګه د ټولې ورځې زور اوس په دې ټایم کې وباسه او دا مونځ ورته پرېږده، خیر دی، دا خو عبادت دی. عبادت دا روژه م عبادت و، ورپسې دا کم مونځ چې دی دا م عبادت دی. داسې مه کوه چې د یو عبادت دپاره بل عبادت ته نقصان ورکړې. او موږ ټول عمر خوراکونه کوو، خلک داسې وایي اول طعام پسې کلام دی. دا موږ غلط تعبیر کوو. د شریعت کم گنجایش چې موږ ته راکړی شوی دی، کم سهولت چې راکړی شوی دی، د هغې غلط تعبیر کوو، غلط مطلب د هغې نه اخلو. زمونږ خوراکونه خو داسې چې په نیمه ګنټه کې زمونږ خوراک نه کېږي، بیا مونځونه خو رانه بیا لاړه، بس دومره ده چې دا خپله لوږه څه نه څه مړه کړه، مونځ پرې مه خرابوه. عادت داسې جوړول نه دي پکار چې هر وخت سړی داسې کوي چې خوراک به کوي او مونځ ضایع شو، خیر دی، روزانه به زه مونځ ضایع کوم.